استاد ذهن کې وي او تاسو تیار شي نو تیرا دا ورځ چې ولا د مننو ورځ چې ده د روزې نه یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې چې کوم حالتو په موږ او تاسو باندې زموږ په تحریک په کارکنانو باندې علماو باندې صلحاو باندې هغه ټول تاسو په وړاندې دی او بیا روژه په کوم کیفیت کې تېره شوه په کوم حالت کې تېره شوه هغه هم ستاسو په وړاندې ده چونکې د دې ورځې یو خصوصي مناسبت دی د هغه واقعې سره زه مختصرا به تاسو ته یو څو خبرې کوم په دې ورځو کې ډېر موږ سره حکومت وخت یو معاهده کړې وه او هغه معاهده چې وه د فرانس سره د تعلقاتو او د هغوی د سفیر د منفذرۍ په حوالې سره وه چې فرانس په سرکاري سطحه زما د محبوب علیه السلام ګستاخي کړې وه موږ چې کوم دی واحد په پاکستان کې هغه جماعت و چې دی مطالبه کړې وه د حکومت وخت نه چې د حضور علیه السلام ګستاخي شوې ده په سرکاري سطحه باندې جواب پکار دی او دا عزت الله په ټولو مذهبي سیاسي جماعتونو کې صرف لبیک لا ورکړ صرف لبیک لا ورکړ چې هغوی د خپل ذات یا د کرسۍ لپاره روچت نه شو چې کله به روچت شوي د الحمدلله د خپل نبي د عزت لپاره روچت شوي او چې کله میدان ته راوتلي دي د خپل محبوب علیه السلام د عزت او ناموس لپاره راوتلي دي د اسلامي اقدار د حفاظت لپاره راوتلي دي او زموږ په دې به زموږ کارکونه او د ده بچي او د ده نسلونه تر قیامته پورې فخر کوي چې څوارلس نیم سوه کاله پس هم د مفادو په دور کې د مفاد پرستۍ په دور کې چې چا یو قدم بغیر د مفادو نه ناغسته یو جماعت داسې مو چې خپل هر یو مفاد یې د خپلو لاندې کړي و صرف او صرف د خپل نبي د عشق او وفا په میدان کې د هغې لپاره ولاړ انشاءالله زموږ بچي او نسلونه هم په دې باندې فخر کوي دا ورځې وې چې حکومت وخت بدترینه بددیانتي وکړه بدترینه او زموږ چې کوم دی امیر محترم هم ګرفتار شو او بیا په ملک بر کې چې کوم دی زموږ د کارکنانو خلاف کریک ډاون شروع کړ چې د هغې معاهدې چې وکړي زموږ سره لیکل دا شوي وکړه د معاهدې خلاف ورزي چا وکړه کوم فریق وکړه بیا به معاهده ماتې په هغه ورځ باندې د هغې لپاره بیا موږ د خپل وخت نه چې کوم 12 تاریخ و د هغې نه وړاندې 20 تاریخ چې و بیا د هغې نه موږ وړاندې چې کوم دی څه چل وکړو ټول قوم ته کار ورکړو چې د خپلو مطالبو لپاره تاسو ورمن طریقې سره راوځه احتجاج وکړئ دومره ظلم او بربریت انتها شوه چې دې ظالمانو زموږ باغې پرمن خلکو باندې دومره د زمانې بدترین ظلم وکړ چې روژه خلکو روژې چې کوم دي په روډونو باندې نیولې دي دشمني په روډونو باندې کول روژه ماتې په روډونو په دغه انور کې چې کوم دي په روډونو باندې ناست وو صرف د یوې خبرې لپاره دا نه وو چې دا کوم نن د دې خلکو مطالبې دي چې نه ته راکوشه او موږ به خېږو د کرسۍ باندې بالکل پکې دا خبره سره د دې تصور هم پکې نه و چې نه ته د کرسۍ نه راکوشه موږ تا نه منو او موږ به د کرسۍ لپاره خپل ته ګدا وکړو چې موږ به وخېږو موږ وایي ستا د خپله کرسۍ مبارک شي ته پې کښېنه 15 کاله نه 100 کاله نه په دې کرسۍ باندې کښېنه خو چې کله د حضور د عزت او ناموس خبره راځي په هغې کې خپل کردار ادا کوه چې کله د اسلامي اقدارو د تحفظ خبره راځي په هغې کې خپل کردار ادا کوه موږ غیر مشروط طور باندې بیا دا سره یو ځکه چې زموږ قیمت همدغه دی زموږ سودا همدغه ده زموږ هغه ته تلل مقصد نه دی یا ته تکړه شه خدای دې وکړي چې دا عمل وکړو کرپشن نه پاک کې د ملک کې چې کوم دی څه راشي ترقي پکې راشي خو دا یو خبره داسې ده چې دا ناقابل برداشت ده دا زموږ لپاره قابل برداشت نه ده نو بجای د دوی چې دوی زموږ خبره اورېدلې وې او دوی د عوامو د ایمان او د غیرت ترجماني کړې وې دوی ریاستي ظلم او جبر باندې راغلل او روژه په خوله باندې زموږ کارکنانو باندې ګولۍ ورولې او په هغې کې په موقع باندې زموږ 20 کسان شهیدان کړل د سهار چې کوم دی د خوب په ټایم کې په 8 بجې باندې چې کارکنان په خوب باندې موده پراته وو په جامع مسجد رحمت الله للعالمین باندې حمله وکړه کوم چې د غیرت او حمیت مرکز دی په دې وخت کې د کوم نه چې د ټول امت مسلمه ترجماني کېده او یو معذور شخصیت چې په دغه منبر باندې به ناست و او دا للکار داسې و چې تر فرانس او هالینډ او امریکې پورې به اورېدلې کېده او پاکستان کې د هغه نه قادیانان او د هغه یاران پریشان او د ټول امت مسلمه د ترجمانۍ حق به ادا کوو په هغې مرکز باندې دوی روژه په خوله باندې د خوب په حالت کې یو داسې یزیدیت انتها وکړه چې ډایرکټ سینه فایرنګ یې وکړ او په موقع باندې په هغې کې زموږ 4 تنه شهیدان شو او د هغې هغه وینې چې وې دا په مهمات کې پرتې وې
او ډېر زیات په لسګاو چې کوم دی په هغې کې زخمیان شو او دوی وایي چې موږ په هر صورت باندې موږ دا تحریک او دا پارټي نوره نشو برداشت کولی په سباله باندې فیصله وکړه په سباله باندې ټولو وزراو د خپل فرعونیت د ظلم او د جبر په کرسۍ باندې ناست او هر یو د خپل د یو عجیبه فرعونیت لهجه وه او په هغه لهجې کې وایي چې دا تحریک چې دی موږ لازم کړو نه د هغې دپاره قانوني طریقه خپله شوه نه د هغې دپاره قانوني طریقه باندې عمل شو بس شپه په شپه باندې فیصله وکړه او وایي چې دا که لازم شو بس د دې خبره ختمه شوه قدردانو دا یو ډېر سختترین حالت و په موږ باندې او یو داسې حالت و چې ستا امیر صاحب او سره د شورا د ډېرو اراکینو سره ستا د سلو زرګونو کارکنانو دا په جیل کې وي تحریک ستا کالعدم شي مکمل طور باندې کالعدم معنا دا ده چې ته به ورته د تحریک نوم هم نشي اخیستی او یا حکومت وخت په تا پسې ګرځي مسلسل چې کوم دی چاپې شروع شي کورونو ته چې کوم دی ننوځي دلته خو بیا هم ګزارش شوې ده په پنجاب کې خو دې زمونږ د هر کارکن د کور دروازې ماتې کړي دي د هغه المارۍ چې کوم دی ماتې کړي دي د هغه کور د هغه ایسیګانې چې کوم دی لاندې راغورځولي دي د هغه د کور شیشې ماتې کړي دي د هغه د زنانو کپړې شلولي دي قسم درته خورم چې هغه ظلم زه تاسو ته ووایم انسان حیران پاتې شي چې په تاریخ کې داسې ظلم چېرته مسلمان د مسلمان سره خو نه دی کړی لکه دا دې چې څنګه لګیا و په زوره زوره باندې د هر چا کور ته لس ځله ور داخلېږه د شپې شپې ور داخلېږه د هغه چې کوم دی ټول سامانونه ځمکې ته راوله او ورته پته وه چې دا سړی کور نشته د هغه زنانو سره بدتمیزۍ کوه هغې ته کنځلې کوه د هغې چې کوم دی کپړې شلوه د هغې روپټۍ راکاږه د چادر او چار دیوارۍ تقدس په عمل کوه د څه دپاره صرف د قادیانیت د خوشحالولو دپاره صرف د مغرب د خوشحالولو دپاره او بیا د فرعونیت لهجه وه چې دی په خپله کرسۍ باندې کېناست او قوم ته تقریر وکړه او یې چې خبردار موږ د یو جګتې لپاره او موږ د یو ډلې لپاره یورپي یونین نشو ناراضه کولی موږ فرانس نشو خفه کولی ځکه چې هغه سره زموږ امپورټ ایکسپورټ دی دا ملک به تباه شي معاشي طور باندې به موږ ته ډېر لوی نقصان پېښ شي او دا یوه جته ده دوی حکومت او ریاست ټارګټ کوي او موږ د دې نه مغلوب کېدی نه شو په یو داسې حالت کې چې مخالفینو لاسونه پړقول چا را باندې خپلې پیرۍ او کرامات مضبوطولې چې هغې ته وګوره د دې داسې چلو دا زموږ د پیر چې کوم دی سو الهزار ووایي او د هغه سره ټګرې والدي چا د رحمان بابا شعار وی د رحمان بابا چې په چا پرې د غضب لینده ورڅخه او خطا نه دروي ګزار د درویشانو خو قدردانو په هغه وخت کې زموږ زړه په یو خبره باندې جمع چې هغې کې به موږ ته د باباجي مبارک دا خبره را یادېده چې دا مشکلات چې دي دا خو د ژوند حصه ده د مشکلات او امتحان کې تانې ورکول دا د مسلمان شیوه وي نو بیا به مسلمانانو کړې وه خو په مشکلاتو کې همیشه د تانه ورکړې د مسلمانانو ته هغه منافقانو ورکړې ده زما د جانان صحابه روان شو احد ته 300 منافقان 300 عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین سره 300 منافقان واپس را روان شو د مقام شوق نه له 2 کیلومتره مزل نه وکړي نو منافق کار دی 2 کیلومتره مزل نه کړي واپس شو چې واپس شو مسلمانانو ته هلته یو عارضي تکلیف ورسېدلی مسلمانان شهیدان شو یا تنه شهیدان شو مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف میلاو شو زما د محبوب علیه السلام غاښونه مبارک چې کوم دی زخمي شو زما د جانان د جسم مبارک نه وینه راووته نو چې واپس راغلل د منافقانو مې وګوره که زمونږ په خبره عمل کړی وی نو دا تکلیف به درته نه وی رارسېدلی دا خو تاسو زمونږ په خبره باندې عمل ونه کړو او که زمونږ هم منلی وی نو داسې کار بدلې شوي نه به وی شهیدان شوي چې کله هغې دا خبره وکړه چې لو اطاعونا ما قتلو که زمونږ خبره منلی وی قتل کړی شوي به نه وی د رب العزال جلال په جوش کې راغی وی فرمایل قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین زما محبوبه دا څوک چې په دې وخت کې تانې درکوي دې ته ووایه که تاسو دا وایې چې دا وګوره مونږ بچ شو د مرګ نه که مونږ تللی وې زمونږ خبره منلې وې تاسو به هم د مرګ نه بچ شوي وې نو دا زما د طرف نه د مرګ فیصله خو اټل ده که تاسو په کور باندې ځان د مرګ نه بچ کولی شئ نو تکړه شئ په کور کې ځان تاسو د مرګ نه بچ کوئ د مرګ نه بچ کېدل خو نشته دا خو په کور کې هم راځي خو د هغې مرګ خو مزه ناشنا ده چې زما جانان د چا سر ته ولاړو او یا الله زه ګواهي ورکوم چې دا ستا د دین دپاره شهیدان شوي دي د هغې مرګ خو مزه جدا وه
زما جانان په خپل لاس مبارک باندې په خپل باندې په قبر کې خودل دا مرګ په مزه جدا وا چې څوک د خپل وینو سره په دې خاورو کې بل جواب د وړاندې نه ورکړو او یاد ساتئ عزت مندو د ذلت مرګ نه بیا خلاصې خوشته دی نه د مرګ نه نو په دې وجه خلکو تماشې کولې خلکو به دا وګوره ویګړې نشوا اوس بدا چلو شي ما ته امیر المجاهدین خبر یاد آوا کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے اثر نہیں چھوڑے چاہتا حضور علیہ السلام دین تسبق کرتلی دی چاہتا بعد جانان در خور تسبق کرتلی دی اما اللہ دنیا کی ذلیل کرے اگی مبارک کو فرمائیں جدا سے کی دین شی چاہتا حضور در خور تسبق کرتلی دی اما بچ پاتے شوے لے اگر سے لگ تاغم مقدر دے خلقو نمانلا خلقو بین اللہ کو لبیک والا ذلیل شو دا وګوره دوی په جیلونو کې دي دا په دې وګوره کله ادم شو مګر الحمدلله لا یو کال نه برابر شوی لا ورځ یو سم چې کم دیشتا روزه نه راغله چې په کومه روزه کې دوی زمانه محبوب علیه السلام د دین بیان وکړ د حضور د عزت او د ناموس محافظین دور کېدو کوشش وکړ او هیڅ دوی مونږ کله ادم کو دوی مونږ ورک کو الحمدلله رب هغه ذات دی هغه غیور ذات دی چې کال مکمل شوی نه دی لبیک والا نن د ټولو پاټو نه زیات عزت الله ورکړی دی او چا چې په دغه معامله کې یا خاموشي اختیار کړې وه یا د فرعونیت او د کبر او د جبر انتها کړې وه په ذات د خدای قسم نن یو ذلیل کېږي او لبیک والا په عزت سره د هغې تماشې کوي ذکر قدردانو الحمدللہ او هغه خلقو الله یو کسر الله جواب ورکړ او د ټول عالم ته ښکاره شوه چې چا به وی اسلام ته د لارې بندولو حکم نه کوي چې چا به وی نو چې د لارې بندې کم نو د قوم ته به تکلیف څومره وي هغه انسان په خپله باندې دومره لیونی شو چې په خپله باندې وی لس رکه خلک فلاني ځای ته راغونډ شوی او هغه خلک چې هغوی به وی دا احتجاج او دا چې دي نو دا خو د دهشتګردو کار دی دا خو د شدت پسندو کار دی اب خپل باندې شروع شو 1300 کیلومتره مزل یې وکړې او په لاره کې روډونه بیا چاته دا یاد نشو چې اوس به مې بولې څه تکلیفي چې دا لار بند دی نه چاته دا یاد شو چې د قوم د خلکو ته هم تکلیفي دا ورته یادېدل نه صرف د حضور د عزت او ناموس په مسله کې خو هغه مرد کلندر به یو خبره کوله هغه به یاد ساتئ که د حضور د عزت او ناموس مسله کې دو نمبري وکړه نو به یاد ساتئ ذلت او رسوایي مقدر دی چې چا په دغه معامله کې چاته خپل ملک یادېدو نو هغه خلک الله داسې جواب ولا ورکړ چې یو طرف ته قوم هم لاړ ذلیل او خوار شو بل طرف ته خپل هم ذلت او رسوایي جوړه شوه او چې چا د حضور په عزت کې برانس نه شو چې کوم دی خفه کولی په ناموسو مسله کې چا د حضور په عزت او ناموس مسله کې یورپي یونین نه شو خفه کولی نه د هغه د خولې نه په خپله باندې دا خبرې وځي چې ما هغې له جواب ورکړ ما هغې ته سترګې وښولې او د هغه قوم هم لګیا چې دا د هغې سزا ده مې عجیبه خبره ده چې د خپل ذات خبره راله د دوکې لپاره زه څنګه ومنم چې ته امریکې له جواب ورکړ امریکې له خو به جواب تاله ورکړی وی چې عافیه صدیقي کور ته راغلی وی امریکې له خو به تا جواب اله ورکړی وی چې د مسلمانانو دا لوی دشمن چې دا قوم تر دې دمه پورې ظلم او بربریت کېږي دوی د خپل ظلم او بربریت نه دستبردار شوی وی هغې ته جواب په کومه خوله باندې میلاو شو ځکه قدردانو یاد ساتئ چې د مفادو خبره راله چې موږ له جواب ورکړو کاش چې دا جواب تا د خپل نبي لپاره ورکړی کاش چې دا جواب تا د خپل جانان د عزت او ناموس لپاره ورکړی قسم په ذات د خدای نن به ته د دنیا سردار وې نن به ستا د قدم په خاورو باندې خلکو ځانونه قربانول وجه دا وه چې ته د حضور د دین لپاره ولاړ وې هلته د فرانس نه شو ناراضه کولی هلته د امریکا نه شو ناراضه کولی هلته د یورپي یونین نه شو ناراضه کولی مګر یاد ساتئ چې د ذات خبره راله نو د ځان نن ماښام جوړ کړي چې ما داسې جواب ورکړ تا د جواب ورکولی نه شي چې څوک د حضور په عزت او ناموس په مسله کې دله شي د هغه نه باندې د غیرت او دله په مقصد مه کولی ځکه قدردانو یاد ساتئ الحمدلله نن په دې منبر باندې چې موږ ناست یو د خلکو په وړاندې د دا خبره چې چاوي اسلام کې داسې دي لارې داسې دي لارې داسې دي دوه کسه ګیر شو یاره ملک بند دی هله ملک جام دی هله زمونږ د طرف نه اعلان جنګ دی هله مونږ داسې کوو دا د قسمت خبرې دي څوک د الله او د هغه د رسول د دین لپاره
د څه جذبات چې کوم دی را کېږي را بیدارېږي او د چا د خپل ذات دپاره په دې وجه درته وایم چې الحمدلله تحریک لبیک کا پلیټ فارم دی چې دی همیشه د حضور علیه السلام د دین چې کوم دی صحیح معنو سره ترجماني کړې ده انشاءالله کوي به زما تاسو ټولو نه انشاءالله دا درخواست دی او دا مې درته خواست دی چې دا کوم موجوده حالات تاسو ولیدل بنده ځان ته مخې ته کوي کم چې اعلیٰ حضرت فرمائی کرے در سے یاد کرتے ہیں پھر در بدل یوں رکوار کرتے ہیں یا رسول اللہ چې چا ستا د درد قدم خور د سپک کتلی دي نو هغه چې کوم دی بیا د دې ورځې مالک شوی نه انشاءالله یو دا مه وایئ چې صرف حکومت دا ځای یاد ساتئ چې انشاءالله پوزیشن او حکومت به دواړه انشاءالله یو به ځلې کېږي د دې ذلت نه یو هم نشي بچ کېدی دا دواړه د دغې مسلې مجرمان دي یو خاموش یو ظلم کو یو چې کوم دی بلکل په خوله باندې هغه چې کوم دی پټۍ لګولې وه په دې حوالې سره اسم نه دي ویلی نه د دې حوالې سره اقدامات کړي دي انشاءالله یو به ځلې کېږي او دا یو به ما تا ته الله پاک د دې ذلت او رسوایي ښایي او کم از کم قوم دې دومره نور را بیدار شي چې ګوره وخت تېرېږي چې هر څومره مړه د هغه امیر المجاهدین خو به مونږ ته دا وی چې ګوره که د حضور د عزت په مسله کې دو نمبري وکړه الله به په دنیا کې ذلیله کړي او که په دې مسله کې خپل مفاد وروستو پرېښودل او په دې مسله کې ودرېدی والله چې دنیا به مونږ خوي آخرت به مونږ خوي ځکه چې په دنیا کې دا دی ګوره په 80 روپۍ باندې چې لیټر هم جون تېرېده او چې په 150 باندې لیټر دی پټرول نه هم جون تېرېږي پوهېږې دې باندې جون روان دی چنګچیان هم روانې دي موټر سایکل هم روانې دي چې غریب ته سروړه چې کوم دی په 600 وه هم یې اوړه خوړل روټۍ خوړله او چې کله په 1200 په 1400 نه هم خوري تکلیف دی د دې نه څوک انکار نشي کولی محنت کېږي مشقت کېږي چغې وایي خو بیا هم روټۍ خوري ژوند یې تېرېږي مګر یاد وساتئ په ذات د خدای قسم په ذات د خدای قسم چې د حضور د عزت سودا وشوه او زما محبوب علیه السلام ناراضه شو یو پېرې او د دې خپل امت نه یو پېرې مخ واړو یو پېرې چې دا زما داسې امت دی چې په روټۍ باندې غیرت کوي په ما باندې نشي کولی دا زما داسې غلامان امتیان دي چې د دې په خپلو دوو کسو ګرفتارۍ باندې غیرت کوي زما په عزت او ناموس باندې نشي کولی دوی په خپله روټۍ باندې او په خپل اقتصاد باندې غیرت کوي په ما باندې نشي کولی او صرف یو ځل یې خپل مخ مبارک واړو په ذات د خدای قسم په کائناتو کې بیا د چا ګزاره نشي ځکه یو وخت داسې نشته یو سیکنډ داسې نشته چې په هغې کې مونږ ته د مونږ د جانان ضرورت دی په هغې کې مونږ ته د حضور ضرورت دی امام اهل سنت فرمایي فتاوی رضویه شریف کې وایي که د دې دنیا نه زما د محبوب علیه السلام سایه د رحمت او سایه د کرم د سیکنډ د زرمې حصې عمره اوچته شوه په دې ټیم به الله دا دنیا زری زری دا دنیا به یو تور لګیو کې هېڅ هم پاتې نه شي دا هر څه چې قایم او دایم او باقي پاتې دي دا برکت زما د مدینې منورې